بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر اووم نمبر درس دی. د اوبو قسمونه او د هغې احکامات شروع دي. په هغې کې زمونږ نن آخري پنځم نمبر قسم دی چې یاره دا کم قسمونه دي. د دې نه مخکې داسې قسمونه تیر شو چې هغه ډېر تفصیل سره بیان شوي دي. نن انشاءالله زمونږ هماغه د اوبو قسمونه او د هغې احکاماتو باره کې خبره شروع ده. پنځم نمبر دی نجسن. نجسن معنی ده ناپاک، یعنی چې هغه اوبه په خپل هم ناپاکې دي. او خجی احکام المیاه د اوبو قسمونه و احکامها او د هغې احکامات. نجسن پنځم نمبر دی نجسن ناپاک. وهو دا ناپاکې کمې اوبه دي؟ وهو الماء القلیل. و معنی ده او، هو معنی ده هغه، او ما معنی ده اوبه. هغه اوبه القلیل لږې دي. قلیل معنی ده لږې، کم، توړه. موږ ورته پښتو کې وایو لږې. الراکد، راکد معنی ده ولاړې، چې په ځای ولاړې وي او روانې نه وي. یعنی مثلا نهر دی یا د هغې اوبه روانې نه دي، نو یا دغه شانتې او تالاب دی چې د هغې نه اوبه وځي نه، روانې نه دي، یعنی یو طرف نه ورته راځي او د بل طرف نه ترې وځي، داسې نه وي، بلکل ولاړې وي، په ځای ولاړې وي. راکد معنی ده ولاړې. الذي جو کې اردو کې وایي جو کې، او موږ په پښتو کې وایي کمی چې، کمی چې. لاقته النجاست. لاقت معنی ده ملاویدل. لاقت معنی ده ملاویدل، ملاویدل. او د دې هو معنی ده دغه اوبه، دغه اوبو سره. لاقته دغه اوبو سره ملاویږي. النجاست ناپاکي، ناپاکي. سواء دیتا گوری جی، د سواء معنی ده برابر ده، خبره ده، برابر خبره ده. څوک وایي برابر خبره ده، څوک شارټکټ وایي خوا، 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 یا برابر خبره ده. ظهره، ظهره معنی ده ظاهره کېدل، ښکاره کېدل، ښکاره کېدل. فی الماء، فی معنی ده کی، او ما معنی ده اوبه. په اوبو کې ښکاره کېږي. ظاهره خبره ده یا برابره خبره ده، او یا کوی چې خوا که په اوبو کې ظاهره شي. اثر النجاست، اثر چې دی د یعنی دغه ته وایي علامت ته وایي، علامت. یعنی چې ته په اوبو کې څه څیز په ښکاره ووینې، تا ته ښکاره شي، د هغه ګندګۍ اثر درته ښکاره شي. اثر النجاست، د نجاست اثر. اثر معنی ده اثر هم ورته وایو مونږ، او علامت هم ورته وایو. النجاست ناپاکي. ام معنی ده یا، لم معنی ده نه، او یظهر معنی ده ښکاره کېدل. ظاهره کېدل، ظاهره کېدل، ښکاره کېدل. اثر النجاست دلته وایي وهو الماء، او دا هغه اوبه دي القلیل چې لږې دي، الراکد او ولاړې دي، الذي کمې چې لاقت، کمو سره چې لاقت هن نجاست، نجاست ورسره ملو وي. کم اوبو سره چې نجاست ملو وي. سواء خوا یا برابره خبره ده، یعنی یو شان خبره ده، یو خبره ده. مونږ دې ته به ووایو یو خبره ده، یو خبره ده، یعنی یو خبره ده. ظهر فی الماء اثر النجاست. ظهر معنی ده چې ظاهره شي فی الماء په اوبو کې، اثر النجاست د اوبو د ناپاکۍ هغه اثر. وایي که نه جي چې لږې اوبه دي ولاړې دي او هغې کې نجاست
هغې سره نجاست میلاو شو، ناپاکي ورسره میلاو شوه. و یو خبره ده که دا دغه نه دی جي دا ګندګي که د دې د اثر پکې ښکاره شو، په د دې ناپاکۍ د اثر پکې ښکاره شو او که ښکاره نه شو. ام لم یظهر، ام معنا یا لم یظهر که ښکاره نه شو، که ښکاره نه شو. یو خبره ده که ولاړې اوبه دي او په هغې کې نجاست پرېوتو، ګندګي پکې پرېوته، که دا ګندګي د دې ګندګۍ هغه اثر ښکاري او که نه ښکاري، که دا اثر ښکاري او که نه ښکاري، خو دا اوبه نجسې شوې، دا اوبه ناپاکې شوې. و اذا ظهر، واو معنا ده او، اذا معنا ده کله چې اردو کې وایي جب، جب کې ظهر معنا ده ظاهره شو، ظاهر شو. فی الماء، فی معنا ده کې او ما معنا ده اوبه. زه بار بار دا معنی ځکه لیکم زه چې ستاسو دا ډېر ښه یاد شي. و اذا ظهر فی الماء، او کله چې په اوبو کې ظاهره شي اثر النجاست، د نجاست اثر، اثر النجاست د نجاست اثر، د ناپاکۍ اثر. اثر خو اثر ته مونږ په پښتو کې مو وایو لکه د دې بیان ډېر اثر دی، د دې بیان ډېر اثر را باندې وشو، دغه اثر. او نجاست معنا د ناپاکي. اثر النجاست و اذا ظهر فی الماء، کله چې په اوبو کې ظاهره شي اثر النجاست د ناپاکۍ اثر. سواره معنا ده نشیبه، یعنی شي، نشی یعنی हो जाएगा، हो जाएगा. نو موږ په پښتو کې وایو نشیبه. نجسن، نجسن ناپاکه. ګورئ جی و اذا ظهر، او کله چې ظاهره شي فی الماء په اوبو کې اثر النجاست د ناپاکۍ اثر. سواره نجسن، نو دا اوبه به ناپاکه شي، دا اوبه به ناپاکه شي. سواء، یوه خبره ده یعنی برابره خبره ده، یا خوا. سواء یوه خبره ده، کان الماء که اوبه وي، کان معنا ده وي، او ماء معنا ده اوبه. قلیلا لږې، قلیل معنا ده لږې، کم، توړه. کم یا په اردو کې وایي توړه. توړه. ښه اوس درته وایي جي و اذا ظهر، کله چې ظاهره شي، ښکاره شي، فی الماء په اوبو کې اثر النجاست، اثر مضاف ته، النجاست مضاف الیه دی. نو اول به موږ د مضاف الیه معنی وکړو، بیا به د مضاف معنی وکړو. اثر النجاست د ناپاکۍ اثر. سواره نجسن، نو سواره معنا ده हो जाएगा، سواره معنا ده हो गया، سواره معنا ده हो गया، نو شو. نجسن ناپاکا. سواء یوه خبره ده کان الماء که اوبه وي، قلیلا لږې، او کان کثیرا، او معنا ده یا. کان معنا ده وي، کثیرا معنا ده ډېرې، زیاده، کثیر ډېرې یا زیاده. که اوبه لږې وي او که ډېرې وي، که اوبه لږې وي او که ډېرې وي، خو د نجاست اثر پکې ښکاره شو، نو دا اوبه ناپاکه شوې. او بیا وایي واو معنا ده او. سواء معنا ده یوه خبره ده. کان معنا ده وی. راکدن معنا ده ولاړې، یعنی ټهرا پانی، ولاړې. سواء کان راکدن، وی یو خبره ده که دا اوبه ولاړې وي او جاریان، یا جاری وي، روانې وي. او معنا ده او. جاریان معنا ده جاری یا روانې. ٹھیک شوه. که دا اوبه ولاړې وي او که روانې وي، او خو که په دې کې د نجاست د ناپاکۍ اثر ښکاره شو، نو دا اوبه ناپاکه شوې. که لږې وي او که ډېرې وي. ښه، که اوبه لږې دي او که ډېرې دي، که ولاړې دي او که روانې دي، خو که په دې کې د ناپاکۍ اثر ښکاره شو، نو دا اوبه ناپاکې دي. ها، اذا معنا ده کله چې
چې اردو کې وایي جب کې جب یا جس وقت کانا وی ماء اوب فی معنی دا کې اردو کې وایي میں حوض حوض معنی تالاب ته وایي تالاب تاسو به کتلی د خلکو میانو دپاره تالابونه جوړ کړي یا داسې د نورو داسې علاقې چې هلته کې دا نهري اوبه نه وي یا د لختو اوبه نه وي نو هلته هغې خلکو ځان له ټوبیلونه لګولي او هغه ټوبیل دپاره یو تالاب جوړ کړی نو هغه تالاب ته حوض وایي حوض معنی د تالاب کبیر معنی د غټ بڑا ٹھیک شو لا يتحرکو حرکت نه کوي حرکت خوځېږي نه لا معنی ده نه او يتحرکو معنی ده خوځېدل حرکت کول یا خوځېدل احدو معنی ده یو احدو معنی ده یو او طرفی چې دی که نه طرفی طرف یو ته وایي طرفی دوو ته وایي دوه طرفونو د دوو طرفونو نه یو طرف حرکت کوي لا يتحرکو احدو لا يتحرکو حرکت نه کوي احدو یو طرفیه د دوو طرفونو نه لکه دوه طرفونه دي یو دې وخوځو او بل ونه خوځېدو بل حرکت ونه کو نو دا اوبه ډېرې دي طرفی معنی ده دوه طرفونه دوه طرفونه او هی معنی ده د دغه تالاب هی معنی د دغه تالاب ګورئ جی لا يتحرکو حرکت نه کوي احدو یو طرفیه دوه طرفونو نه هی د دې حوض د دې تالاب بتحریک الطرف بتحریک معنی ده با معنی ده سره او تحریک معنی ده خوځول یعنی حرکت ورکول لکه انسان داسې حرکت ورکي وبوله ٹھیک شوه حرکت ورکول طرف یو طرف لا یو طرف طرف الاخر یعنی اخر طرف لا آخر معنی ده بل مونږ په پښتو کې ورته وایو بل طرف لا ٹھیک شو نو طرف الاخر بل طرف لا بتحریک الطرف الاخر طرف معنی ده طرف یوه غاړه الاخر معنی ده بل دویم طرف لا یا بل طرف لا خجی بتحریک الطرف الاخر بل طرف لا حرکت ورکول بتحریک الطرف الاخر بل طرف لا حرکت ورکولو سره حرکت ورکول تحریک معنی ده حرکت ورکول نو ته به معنی د الټا طرف نه وکې ٹھیک شو جی یعنی بل طرف لا یا دویم طرف لا حرکت ورکولو او د با معنی ده سره فهو معنی ده ف معنی ده نو اردو کې وای پس هو معنی ده هغه او ما معنی ده اوبه او الکثیر معنی ده زیاتې یا ډېرې ٹھیک شو اوس د دې خبرې باندې ځان پوهه کړئ جی اذا كان الماء کله چې اوبه وي فی حوض کبیر په غټ تالاب کې فی حرف جر دی حوض موصوف ته او کبیر صفت ته نو اول به د صفت معنی وکړي بیا به د موصوف معنی وکړي بیا به د حرف جر معنی وکړي په غټ تالاب کې ٹھیک شو اذا كان الماء کله چې اوبه وي فی حوض کبیر په غټ تالاب کې لا يتحرک او حرکت نه کوي احد یو طرف طرفی د دوو طرفونو نه هی د دې تالاب دوه طرفونه دي او یو طرف نه بیا ورته مخکې وایي بتحریک الطرف الاخر بل طرف له د حرکت ورکو یو طرف ته تناسې
او دغه طرف له د حرکت ورکو او د تالاب بل طرف ته هغه طرف ته نو ستا دا اوبه چې کله ته حرکت ورکې ته داسې وخوځې که نه نو د دې دا خوځېدل لاړ شي بل دغه ته ونه رسي یعنی په دې منځ کې دا خوځېدلو دا چې کومې جټکې وي هغه ختمې شي نو دغه غټ تالاب دی چې بل طرف ته ونه رسي ټیک شو جی اذا كان الماء کله چې اوبه وي فی حوض کبیر په غټ حوض کې غټ تالاب کې لا یتحرک او حرکت نه کوي احد یو طرفیه د دوو طرفونو نه دوه طرفونه دي د دې دواړو طرفونو نه یو طرف ته وخوځو او بل طرف حرکت نه کوي ٹھیک شو د دوو طرفونو نه یو طرف حرکت نه کوي په کومې طریقې سره بتحریک الطرف الاخر بل طرف لا حرکت ورکولو سره یو طرف له دې حرکت ورکو او بل طرف ته د دې هغه چپې ونه رسېدې نو پوه شه چې دا حوض کبیر دی ښه فهو الماء الكثير نو دا اوبه ډېرې دي دا ډېرې اوبه شمارلی کېږي ډېرې اوبه څه ته وایي جي وایي ډېرې اوبه هغه اوبه دي چې په یو غټ حوض کې وي غټ حوض دی او په هغې کې ډېرې اوبه دي او د دغه حوض دوه طرفونه دي یو طرف له د حرکت ورکو او دغه حرکت سره چې کومې چپې جوړې شي او دغه چپې بل طرف ته ونه رسي ټیک شو جی نو وایي فهو الماء الكثير نو دا ډېرې اوبه دي ښه جی ويقدر او اندازه لګیږي اندازه لګولی شي ويقدر الماء كثيرا او د ډیرو اوبو اندازه لګولی شي اذا كان اندازه لګولی شي الماء اوبه كثيرا معنی ده ډیرې زیاتې اذا معنی ده کله چې کان معنی ده وي طول معنی ده طول الحوض دا طول معنی ده اوږدوالی یعنی داسې باندې اوږدوالی یو اوږدوالی وي او یو پلنوالی وي نو هغه اوږدوالو ته طول وایي طول الحوض د تالاب اوږدوالی لمبایي طول معنی ده لمبایي یا اوږدوالی یعنی اوږدوالی او مونږ ورته لمبایي م وایو او حوض تالاب ته وایي 10 ته وایي 10 لس اردو داسې به م ورته ولیکو 10 ټیک شوه ازرع دا ګز ته وایي ګز یعنی چې لس ګزه وي چې لمبایي لس ګزه وي ټیک شوه ويقدر الماء كثيرا د ډیرو اوبو اندازه لګولی شي اذا كان چې کله وي طول الحوض د تالاب اوږدوالی یعنی لمبایي 10 اذرع لس ګزه وي او ګورئ زمونږ په عام عرف کې عام د پښتنو په معاشره کې یو ګز دومره وي که نه جي دا لاس چې دونه اوږد کې د دې ځای پورې وي او شرعي ګز چې دی که نه شرعي ګز دومره وي جي یو نیم فوټ چې دی دا شرعي ګز دی یعنی د لاس دا حصه نه د دې ځای پورې د دې سنګل د دې ځای پورې ټیک شو جي نو دغې ته دا یو ګز دی جي دا چې لس ګزه کې دومره نو یعنی دغه چې دی که نه جي دا ګز دا چې کوم د شرعي ګز دی نو دا چې دی د دې اندازې لګولې چې یو نیم فوټ وي جي داسې یو فوټ دا شو او نیم ورسره دا فوټ کا نو دا یو ګز دی شرعي ګز دی یعنی 18 انچ یو شرعي ګز 18 انچ وي ټیک شو جي نو چې لس ګزه یو تالاب وي که نه لس ګزه تالاب وي نو دا به ډېرې اوبه شمارلی کېږي ټیک شو جي وکانه واو معنی ده او کانه معنی ده وي او عرض معنی ده چوړایي پلنوالی یو اوږدوالی وي او یو پلنوالی وي چې اوږدوالی هم لس ګزه او پلنوالی هم لس ګزه نو دا غټ تالاب دی عرض معنی ده پلنوالی
پلنواله یعنی چوړای او د هو معنا ده د دې تالاب ها حوض تالاب یعنی هو معنا ده اوس کې د هغه نو هغه معنا تالاب ها 10 لس 10 ٹھیک شو او ازرعین گز چې لمبایي یعنی په اوږدوالي باندې لس ګزه دی او په پلنوالي باندې لس ګزه دی نو دا ډېرې اوبه دي ښه جي واو معنا ده او کان معنا ده وي عمقو ښه جي عمق گهرائی ته ډوبوالي ته ډوب چې څومره ډوب پکار دی نو گهرائی مونږ ورته په پښتو کې وایو ډوبوالی دا ډوبوالی څومره پکار دی چې څونه ډوب دی ټیک شوه هو معنا ده هغه معنا ده د هغه تالاب ښه ښه جي وایي اوږدوالی هم د تالاب لس وي او پلنوالی هم لس وي خو اوس درته وایي وکانه عمقه او وکانه معنا ده چې وي عمقه د دې تالاب گهرائی بحال په داسې حال سره با معنا ده سره حال معنا ده حال ٹھیک شوه لا معنا ده نه تنکشف معنا ده یو خو د دې معنا ده شلیدل انکشف ینکشف انکشاف معنا ده ښکاره کېدل انکشاف تنکشف ښکاره شي الارض ځمکه ښکاره شي ښکاره کېږي یا موږ وایو ښکاري الارض ځمکه زمین ځمکه او اردو کې ورته وایي زمین اذا معنا ده جب کله چې اخذ معنا ده اغستل یو کله د اوبو نه سړی یو لپه ډکه کې هغه ترې راواخلي که نه نو دغې راغستو ته وایي ښه اخذ معنا ده اخذ کول اغستل الماء اوبه من الحوض من معنا ده نه یعنی اردو کې وایي سے حوض معنا ده تالاب بل با معنا ده سره او ید لاس ته وایي ید نه دی دا لاس دې ته ید وایي لاس ښه جي اوس په دې باندې پوه شئ وکانه عمقه او د دې تالاب ډوبوالی وي بحال په داسې حال سره لا تنکشف الارض چې ځمکه نه ښکاري کله نه ښکاري اذا کله چې اخذ الماء اوبه اغستلی شي من الحوض د حوض نه بالید په لاس باندې په لاس سره انسان چې کله د تالاب نه په لاس سره اوبه رالي که نه او دغې لاس سره د اوبو راغستلو سره دا ځمکه لاندې ښکاري نه یعنی یا چې دی د دې نه هغه د لاس سره هغه ګرد غبار نه راوچتېږي هغه خاوره ورسره نه راوچتېږي نو دغه دومره ډوبوالی پکار دی ټیک شوه جي دونه ډوبوالی نه چې څومره لمبایي یا څومره چوړایي وي دومره ډوبوالی نه غواړي جي که دومره ډوبوالی وي چې ته ترې لپه راډکې او هغې لپې راډکولو سره ورسره د ځمکې نه خاوره نه راوچتېږي نو دغومره ډوبوالی کافي دی ښه جي والماء واو معنا ده او ماء معنا ده اوبه قلیل معنا ده لږې توړه لږې هو معنا ده هغه ما معنا ده وهو الماء القليل هو ما كان هو هغه ما هغه دی کانه چې وي اقل کمی من ذلك د دغې نه یعنی د دې 10 ګزه اوږدوالي او 10 ګزه پلنوالي والا نه چې د دې نه لږ هم کم یو انچ هم کم وي نو دا بیا قلیلې اوبه دي لږې اوبه دي ښه جي اوس بیا لږ غونته په دې باندې ځان پوهه کوي نجس معنا ده ناپاکه نجسې اوبه کمې اوبه دي وهو الماء القلیل چې هغه لږې اوبه دي او راکد ولاړې دي الذي کمې چې
کومو کې چې لاقته النجاست نجاست پرېوتې دي، نجاست پکې پرېوتی دی او اوبه م لږې دي او لږې اوبه خو ما تاسو ته دلته ووي که نه لږې اوبه کمې دي چې د 10 ګزه نه 1 انچ هم کم وي یا 2 انچه کم یا 15 انچه کم وي یا 9.5 ګزه وي پلنوالی او اوږدوالی، نو دا ماء قلیل دی ښه. او راکد معنا ده چې ولاړې وي او مخکې وایي لاقته النجاست او په دغه ولاړو اوبو کې نجاست پرېوځي ملاو شي ورسره دغه لږ اوبو کې او ولاړو اوبو کې چې کله نجاست دغه شي ښکاره شي یعنی ملاو شي ورسره سواء یو خبره ده ظهر فی الماء که په اوبو کې ښکاره شي اثر النجاست نجاست یو خبره ده یو شان خبره ده که په اوبو کې د نجاست د دې ناپاکۍ اثر ښکاره شو ام لم یظهر او که ښکاره نه شو و اذا ظهر او کله چې ظاهره شي فی الماء په اوبو کې اثر النجاست د نجس د دې نجاست اثر د دې ناپاکۍ اثر سواره نجسا نو دا اوبه به څه شي ګنده به شي ناپاکې به شي. سواء یو خبره ده کان الماء قلیلا که دا اوبه لږې وي کان الماء کان معنی چې وي او ماء معنی د اوبه او قلیلا معنی د لږې که دا اوبه لږې وي او کان کثیرا او که ډېرې وي ټیک شوه که اوبه لږې وي او که ډېرې وي خو که په دغه کې دا ګند پرېوتو او د دې هغه اثر ښکاره شو نو بیا به دغه اوبه ناپاکه وي. وسواء او یو خبره ده کان راکدا او جاریا که دا اوبه ولاړې وي او که روانې وي. اذا کان الماء کله چې اوبه وي فی حوض کبیر په غټ تالاب کې لا یتحرک حرکت نه کوي احد یو طرفیه د دوو طرفونو نه د دې تالاب د دوو طرفونو نه یو طرف حرکت نه کوي یو له حرکت ورکو او بل طرف ته هغه حرکت هغه چپې ونه رسېده بل طرف حرکت ونه کو نو دا حوض کبیر دی. بتحریک الطرف الاخر بتحریک معنی ده حرکت ورکولو سره طرف الاخر بل طرف له یعنی بل طرف له حرکت ورکو او هغه اخوا بل یو طرف لدی یعنی یو طرف لدی حرکت ورکو بل طرف لدی هغه چپې اونه رسېدی هغه بل طرف اونه خوځېدو نو دا حوض کبیر دی. فهو الماء الکثیر نو هغه به ډېرې اوبه وي ويقدر الماء كثيرا او د ډېرو اوبو اندازه لګولی شي اذا کان کله چې وي طول الحوض 10 أذرع طول الحوض د تالاب لمبای 10 أذرع لس گزه وكان عرضه هو معنی د تالاب عرض الحوض دی دا اصل کې عرض الحوض دی نو د حوض په ځای دلته بیا ضمیر راغستی دی دا هو ضمیر راغستی د دې هو ضمیر معنی هم دغه تالاب دی ها. وكان عرضه او چې د دې تالاب پلنواله یعنی چوڑایم وی څومره وي 10 أذرع لس گزه لمبایم وي او لس گزه چوڑایم وي یعنی پلنواله. وكان عمق الحوض دی نو د دې حوض په ځای بیا دلته کې هو ضمیر راوړی. وكان عمقه او د دې تالاب گهرایم وي بحال په داسې حال سره یعنی دومره وي لا تنکشف الارض چې ځمکه نخکاری کله نخکاری اذا اخذ الماء کله چې هغې نه اغستلی شي من الحوض د حوض نه بالید په لاس سره کله چې د دې حوض نه اوبه رالي که نه او د اوبو سره هغه د خاورې اثرات ښکاره نه شو د خاورې هغه اثرات هغه ذرات راوچت نه شو نو پوه شه چې دا یعنی دا دومره ډوب دی نو دقه اوبه بیا صفا دي. یعنی تنکشف الارض معنا نه ده چې ځمکه درته ښکاري د دې دقه مطلب نه دی د دې مطلب دا دی ګوره یو تالاب به داسې وي چې هغې کې چې ورکوشي نو پوره به پکې ډوبېږي لیکن هغه اوبه به رڼې وي نو هغه به درته ښکته پکې ځمکه ښکاري نو ته به څه وایې چې یاره دا ډوب نه دی نو د دې دغه مطلب نه دی. تنکشف الارض مطلب دا دی چې یاره دومره ګهرایي وي د دغې تالاب دومره ډوبوالی وي چې کله ته اوبه راخلي که نه او هغه اوبو سره د ځمکې نه هغه ذرات د خاورې ذرات نه راوچتېږي ټیک شوه جي لکه مثلا دومره چې دی ګهرایي ده د یو ګز ګهرایي ده فرض کا یو ګز ګهرایي ده
او ته د دې نه اوبه راخلې او د دقې ځمکې نه هغه چې کوم ذرات وي هغه نه راوچتېږي نو پوه شه چې دا ډوبوالی صحیح دی برابر دی او که نه ته ترې په لاس کې اوبه راخلې او هغې سره د ښکته ځمکې نه هغه د ځمکې هغه کم ذرات دي هغه دوړه وغیره ده هغه خاوره غونته کېده هغه خاوره د اوبو رااخیستو سره راوچتېږي نو بیا دا ګهرایي دا ټیک نه ده دا بیا دا دغه بیا ټیک نه دی حوض ټیک نه دی دومره د دې ګهرایي په کار ده چې یاره ته ترې اوبه راخلې او لاسو سره دې هغه خاوره نه راوچتېږي نو دغه اوبه یعنې دغه حوض بیا صحیح دی والماء القلیل او لږې اوبه هو هغه دي ما کانه چې نه وي اقل من ذلک والماء القلیل او لږې اوبه هو ما هغه وي هغه اوبه وي کانه چې وي اقل کمی من ذلک د دغې نه ذلک معنا ده اوس سې ذلک معنا څه ده اوس او من معنا ده سې یعنی د هغې نه د کم نه اشاره چاته کوي چې لس ګزه پلنوالی او لس ګزه اوږدوالی وي که د دې نه لږ هم کم وي نو دا اقل اوبه دي صحیح ده جی نو دا د نن ورځې زمونږ درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام